ټولو هغه طالب علمانو ته چې د امډیکیټ د ایگزام د ریکنډکټ لپاره کیس اچولی او بلا کینډیډیټس چې کوم امډیکیټ کې پیښ شوي نو هغې کیس کړی چې دا ایگزام د ریکنډکټ شي. نو زه هغې ټولو ته هغې ته او د هغې فیملیز ته مبارکي ورکوم چې دا کوم ډیسیژن د پېښور های کورټ راغی جسټس عبدالشکور صاحب او جسټس ارشد علي صاحب کوم خپل 26 صفحات باندې مشتمل یو تفصیلي ججمنټ چې کوم راغی نو هغې کې دا خبره ده چې دا ایگزام چې دی نو دا به ریکنډکټ کیږي او دویم پراوینشل ګورنمنټ ته دا هدایات هم جاری کړي دا ډایرکشن هم ورکړي څنګه چې هغې ویلي چې 6 ویکس کې چې شپږو هفتو کې به دا ایگزام ریکنډکټ کیږي او هغې ته دا هم ویلي چې دا ایگزام ډیټ ته هم ورکړي. نو ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې دا کیس زموږ په حق کې وشو او د ریکنډکټ چې کوم سټوډنټس وو د هغې دا دیرینه مطالبه وه او هغه پوره شوه او څنګه چې پراوینشل ګورنمنټ آرډر کړی و چې دا ایگزام دی ریکنډکټ شي او په شپږو هفتو کې به دننه بیا دا ایگزام کیږي KMU بیلي. نو هغه خبره چې کوموله پراوینشل ګورنمنټ نو د هغې توثیق چې دی دا په دې ججمنټ کې هم وشو او انشاءالله الرحمن دا ایگزام چې دی دا ټول سټوډنټس دا به یو ځل بیا دا ایگزام ورکوي ځکه چې هغه بل ایگزام کې دا د بلوټوت مافیا او خلکو داسې چل کړی و چې 35 لاک روپۍ ورکړې وې او هغې نقل کړی و او ډېرې ښې نمبر یې راغلی وې او کوم غریب سټوډنټ چې و هغې سره ډېر زیات زیاتې شوی او ظلم شوی او هغې پاتې شوي د ایگزام له او هم دغه بابت کې مونږ های کورټ ته تللي وو. نو د های کورټ یو تفصیلي فیصله 26 صفحات باندې چې مشتمله ده هغه راله د هغې تفصیل به زه بیا تاسو درکړم چې کې پوره ډیټیل څه دی خو فی الحال چې کوم د هغې کرکس دي هغه دا دي چې دا ایگزام به دوباره ریکنډکټ کیږي. ټولو طالب علمانو ته زما دا خواست دی چې خپل سبق ته کښېنئ او پراوینشل ګورنمنټ به اوس دا اناونس کړي چې په کوم ډیټ باندې به دا ریکنډکټ کیږي ځکه چې هغې ته های کورټ ډایرکشن ورکړی دی. نو د ټولو طالب علمانو د هغې د والدین د هغې د فیملیز دی ډیره مبارک شي چې دا کیس د ریکنډکټ حق کې وشو دا کیس مونږ وګټو. ډیره مهرباني عباس خان سنگین ایډوکیټ.